أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دې آیت کریمه تعلق دے آغی بحث سرا کم چی مونگ دے اسو جمعہ سکو خطبہ دا غدیر خم یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا فرمان چپائی کے اغی ویلیو چی من کنت مولا فعلی مولا دے حدیث شان ورود سرے او پا غدیر خم کے دے وینا وجہ سوخ ناغا وجوہ منگا خودل چی دا سیدنا علی سرا دا صحابہ کرام و اختلاف پیدا شے ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کے دا یمن دا غنیمت پبارکی دا غیر دا خمس پبارکی دا سزنا ضروری پدی دی چی دین خلق پدی حدیث نا دیر غلط نتائج روباسی او دا سے نتائج روباسی چی آغا نا اللہ مطلوب دی او نا دا آغا رسول مطلوب دی کم خلق چی تفصیل نئی خبر ناغی دے حدیث تخبی علمی کی او بیاوی دا حدیث موضوع ہے افراط و تفرید کمے و زیادے و بیا چیغاد بیل میں پا بنیاد کی گی یا پدے بنیاد بانی کی گی چدا دفلان کی درائے تائید دے دا قسم غلطے دیر خطرناکی زمون کم شاگردان چرازی اتوار پرز ناغی تماد متواتر دپارا سباد احادیث ورکلی تحقیق دپارا پتہ نہ لگے گی چاہیے سمرہ پائے گی کامیابی کی خو انشاءاللہ ازل لگی آیا مودا حدیث کم چیزنن رہے متواتر دے دا دے وطول طرق مونگ جمع کو انشاءاللہ سیر و علام النبلا کے حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرمائی چدا حدیث متواتر دے و جید متواتر دے ٹک ٹاک حدیث دے پدے وجہ پدے بنیاد چی خلق علی تا مولا وی و بیا مولا علی وی و بیا داغے نس غلط استدلالات کئی خدارا چی منگا دا جوش پر رو کیا و داغے ابو کے نبیگو دا ہوش نکار واخدو دا حدیث صحیح محمل بیان کو چی دا صحیح حدیث صحیح محمل و مطلب صدق کم اسباب چی ماویلی دی وقت درسل اور اگر بیالک ذہن کرا تازہ گئے خمس دا یمن نا سیدنا علی دا زان دا پارا یو وصیفہ آغستوا یو کنیز تو صحابہ کرامو دا سیدنا بریدہ و دا سیدنا خالد بن ولید اختلاف بدے بنیاد پیدا شو بیاغی کنیز سراغ جنسی تعلق ہم ساتلے و بغیر دا استبرانخ پاگئی ہم داغی اعتراض پیدا شو درم اعتراض بیاداو چی آگو حلے غختلے دا فوج مرگرو چی منگتا تکلیف دے آگا حلے نور کولی سلورم دا چی آگیوے منگل سورلے پکار دی اور سورلے غنیمت کشتہ داراک آگی نور کولی اگویل دا بطول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا رسیدو نرستو در کوم بیا خپل شاته یو امیر پرې خو د خپل لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په حج کې شرکت وکړ او چې بیا د فوج استقبال لړ نوې کتل چې کوم سيزونه ما نو ورکړي فوج لا نو فوج هغه غستې دي حلیم تقسیم شوی دي او ساروی سورله هم تقسیم شوی دي سیدنا علی امیر ته ویل دا دی ولې ورکړي دي هغه ویل وجه دا چې دې ضرورت اغویل دا ټول واپس کا قبل د دینا چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړو
دا حالات دي چې په دې حالاتو کې د صحابه کرامو اختلاف پیدا شه د سیدنا علی سره. دا طبیعي خبره ده. د دې بنیاد څخه په دې نه چې هغه دا مخالفت کوو. تاریخ خپل خیال لا او چې د جایز نه دی ګوري. زکات چې د ځان د پارا کنیز د سرنا غستل لاغي پنيز درست نو. بیا کنیز ته استبرا د پارا سو ګوري نه. سیدنا علی دیتا ندی کتلی بلکہ فوراً هغه سره جنسی تعلق ساتل دی او سیدنا خالد لیدل دی چې د لامبلی دی سحر او بیا فوج سره چې دا شی او شو چې دا غیله ورکړی شي سوزونه واپس کړی شو په دې وجہ دا غی خفغان بے ځای نوخ په دې کې زیاته خطرناک خبره هغه د سیدنا علی د کنیز سره د جنسی تعلق ساتلو هغه ما د حدیث نه خودلیو چې اصل داوا چې هغه کنیز اصل کې د هغه استبراء ته ضرورت نه و هغه غیر شادي شوه استبراء خو دې لپاره کې چې د حمل او د ولادت پته ولګي پاتې شو د سرنا غستل رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو واضح کړی دا چې د سیدنا علی برخه د دینه سیوا کړي کله دا کار کړي ګناه نه کړي او بیا تپوس کړي صحابه کرامو نه او د فوج نه او د سیدنا خالد نه او دارنګه سیدنا بریده نه چې آیا تو علی سره په دې خفغان دی هغه نعم او خبره خود نه خفغان معاملاتو کې خفغان راتل دا د صحابیت خلاف نه ده تاسو دشمنی خو نه په یو معاملې باندې اختلاف پیدا شي خفغان پیدا شي دا غي د خفغان د پیدا کېدلو سبب دغه ده تکلیف پیدا شو صحابه کرامو په منځ کې او خاص کر د ارستره د خبره چې تو خلې واپس کا او اسولې واپس کا د فوج د دل برداشت کو یو فوج چې بالکلی د سیدنا علی خلاف شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بداغي د پار سوې ځکه د سیدنا علی غلطی داسې نه ده چې ګندې پاغې د هغه سره دشمنی عداوت او بغض ساتلی شي په دې وایي صحیح مسلم حدیث 13 جمعه کې ما پیش کړو چې غدیر خوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ز تاسو لا الله نم مخل درکوم او الله چې کوم حق تعین کړی هغه تاسو تخیم چې زمان ارستو دا الله کتاب او زما عترت او زما اهل بیت ته و خیال صادق پرې ټول سوزونو مقصد دا دی چې سیدنا علی سره کوم اختلاف پیدا شوی د صحابه کرامو چې هغه خړواله د زړونو ختم شي هغه تکلیف دې خبرې چې کوم شي دي بلکې صحابي قول مونږ پیش کړو غدا است یادي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغه په بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې علی زما دوست دی او زه د علی دوست یم صحابي وی چې رسول الله دا فرمایل نواله کې ویل چې زما بیا چره د علی رضی الله عنه بدینه یم په دې ټول تناظر کې وتاسو اوس دمن كنت مولاه دمانه تعین غوي دانا چې سړی حدیث راوالي من كنت مولا فادي علي مولا او دا خبرو کې چې مولا بمانه سردار مولا بمانه آقا دا غپ لګیس دروغ وي دا د هیڅ قول نه په اهل سنت والجماعت کې سلور معاملات دا شي دي چې پاغي د صحابه کرامو اختلاف لري سیدنا علی سره او داغه اثر د زائل کولو د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه د غدیر خم ویل خدا غدیر خم یو داسې واقعا ده چې د اهل سنت هم تسلیمي او اهل رفض هم تسلیمي د اهل سنت کې خصا خلق لري چې هغه غریبانان به خبر دي هغه خود دا مطلب غستره چې سیدنا علی دا کم خاص قوم چې ددو د مولا معنا اخلي گند ده معنا ده ناغیم نادرس کوي غلطه کوي مولا یو مشترک لفظ ده عربی کې دا سه ډېر الفاظي چې دا غي معنی کې اشتراک وي لفظ یوي لیکن معانی مختلفي دا هر جبه کې داسه
تا یو سړی وایي ستا کومه ژبه ده ته پښتو مې ژبه ده نو بیا تا ته وایي ژبه لږه راوباسه نو ته بیا څه وایې خپله ژبه سړی راوباسي دا ژبه لفظ اشتراک دی په دې کې دا بطور زبان هم استعمالیږي او بطور ژبه هم استعمالیږي دا ټولو ژبو کې وي داسې الفاظ چې هغې ته مونږ الفاظ مشترک معنی والا وایو مولا هم دغه شانتي او مشترک معنی والا لفظ دی حسیف هغه دی که نه سر دلته کې نه دا یو داسې لفظ دی چې دې معنی کې اشتراک دی مونږه داسې الفاظو ته مشترک معنی والا الفاظ وایو او دې لپاره اصطلاحي نوم دی اشباح او نظائر دا نه چې مونږه مولا لفظ ولید نو مونږ دې اوس د حدیث نه انکار کوو دا دانشمندي نه ده دا دروغ کوي خلک چې دا حدیث موضوع دی دا موضوع نه دا متواتر حدیث ده او دا صحیح حدیث دی لیکن د مولا معنی کا احساس ہونا ہے دلته کې او نه د مولا مطلب دا دی چې ګنې عالی سردار دی هغه نه سردار دی نه آقا دی نه هغه مالک دی نه هغه خلیفه بلا فصل دی د مولا هغه معنی دا کم د پاره چې ما د سورۃ المائده 55 آیت لوستل انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ستاسو مولا ستاسو ولی ستاسو دوست هغه الله دی دا هغه رسول دی او مؤمنان دي بیا مؤمنانو کې کم مؤمنان دي آکسان یؤتون الزکات وهم راکعون چې هغې زکات ورکوي په داسې حال کې چې خشوع کوونکي وي ولی او مولا دا یو لفظ دی مولا مصدر منی دی د ولی په معنی دی دې کې څه د معذرت پیش کولو حاجت چاته نشته دی چې موږ معذرت کوو چاته درست خبره ده چې مولا به معنی ولی ځکه عربی کې داسې الفاظ وي چې هغې ته مصدر منی وي موالات د ولایت په معنی دی دې کې اوس اشکال نشته په دې لفظ کې خدا اصل کې د روافضو د رد دپاره او د هغې د اختلاف دپاره خلک دا حرکتونه کوي حدیث پیش کی خلق اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم حال دا حدیث پر کتابونو کے اشتنڑو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھی دا حدیث موضوع ہے من غلط حدیث ہے خدا خلق پیش کی دا دیر اپارا چی دا روافظ جواب پیوگی ما چې کله راولي خپلو کتابونو کې نه ما ډېرو خلکو تپوسونه کول چې دا خو جي زموږ مستدل نه ما غلط ولیکل تو صحابه کرامو د هدایت یافتګۍ لپاره قرآن مجید کې لږ آیتونه دي د دروغو سهارا خو هغه څوک اخلي چې په خپله دروغجن دي د صحابه کرامو مناقب قرآن او حدیث کې لږ دي چې دروغجنې خبرې کوي او بیا د هغې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم کوي دا چیز انسانان فرقو کې تقسیم کی دا تحقیق نه وي دا فرقواریت ده اصحابی کالنجوم بلا شک و شبہ موضوع حدیث پدے امت کے دا ټولو نه متساهل سړی د حدیث په باب کې هغه حافظ سیوطي دی حافظ سیوطي وی ممکن ده چې دا حدیث چېرته لیکلي خو موږ ته نه را رسېدلی دا صحیح خبره چېرته لیکلي دا خو د سړی دروغ وي او بیا دې ورته دا تعویل کوي چې ممکن ده دی چېرته لیکلي خو موږ ته نه معلوم ته چې یو څیز ته حدیث وی نه هغه د دو نه چار غوندې ثابتی هم لکه چې رسول ته نسبت کوي نو دا دین شو او چې کله رسول الله ته نسبت شو دې مطلب دا چې دا الله فرمایلی دی یو سړی چې په رسول الله دروغ وي دې مطلب دا چې دی په الله دروغ وي او دې وجه نه امام جوینی قول دی چې څوک دروغجن حدیث جوړي یا بیانوي دا سړی کافر دی اگر چې د قول کې هغه یوازې دی د امت رائے نه ده لیکن دا هغه د قول بنیاد دغه دی چې په الله دروغ ویل کفر دی د صحابه کرامو د مناقبو د پاره بشمیره صحیح حدیث موجود دي
انگنت آیتونه دی قرآن مجید کې اولئک هم الراشدون صحابه کرام هدایت یافته دي هغه ته حدیث ضرورت نشته دلته کې خلکو دا تقابل شروع کړي چې من كنت مولا فعلی مولا ته دین خلک دا مطلب اخلي چې زما مولا علی دی او زمونږ مولا علی دی مولا به معنی دوست زمونږ علاقو کې چې یو سړی د دین نه خبري په دین پوهیږي نو مونږ هغه ته مولوي صاحب وایو مولوي صحیح لفظ مولوي دی دا مولانا صحیح لفظ نه دی دا ماډرن غوندره دا خلک په دې خوشحالي نور صحیح لفظ مولوی دی مولوی معنی مولا والا فلانے مولوی صاحب فلانے مولوی صاحب دا درست لفظ دی د مولانا مقابله کې دا خپل لفظ دی لیکن هر ځای کې زمونږ هغه ښکلا راغلی دنیایي ماډرنزم نو علما هم په دې خوشحالي کې چې تورته مولانا صاحب وایي که مولوی صاحب ورته نه کې او دې کې دواړو کې فرق دی مولانا معنی زمونږ دوست او مولوی معنی دا الله دوست ته کوم معنی زیاده خره دا الله دوستی خدا او کنه زمونږ دوستی خدا چې کله علماء هم دومره رو ورځيږي ذهني طور سړی بچانه کې لګي ای په مولوی خفګي په مولانا ډېر خوشاله مولانا معنی زما دوست دا مولا لفظ مونږ ځان ته نسبت وکړو مولانا زمونږ دوست مولا بمانے کارساز نہ کله دا مولا لفظ کارساز راځي ذالک بان الله مولا الذین آمنوا والکافرین لا مولا لهم الله د مؤمنانو کارساز دی او د کافرانو کارساز نه دی الله غیله دلته کې فتح نه ورګي خدا یو لفظ دی کله د دوست په معنی کله د کارساز په معنی کله مولا معنا هغه خلک چې هغه چا پرشته کی وارثان قرآن مجید فرمائی د بعض لکل جعلنا منکم موالی موالی د مولا جمع ده دا هر چا د پاره مونږ وارثان متعین کړی بعض خلک هر سورګي ته شاګل وای مولا لفظ یو مونږ ته مولا معنی څه کوي کارساز دا چا ویل یو سړی چې په خپل پیدا شوی دی خپل پیدایش کې هغه محتاج دی پلار مور ته محتاج دی خوراک سکاک ته محتاج دی اب د بل کارسازي سوږي دا شرکی لفظ دی مونږ چې عالم ته مولانا وایو دا غي مولانا دا نه دا مولانا باندې زمونږ دوست دا ولایت نه ده مونږ د عربی نه پښتو جوړ کړل مولا یا ولی الفاظ دا عربي ده اور دې معنوت د عربیت په لحاظ باندې کې تاسو معنی باندې کې چې شریعت سره متصادم شي نور دین سره دغه اختلاف پیدا شي نو مولا بمانه دوست مولا بمانه وارث مولا بمانه کارساز کله مولا هغه چاته هم وی عربو کې چې هغه چا اغستی په پیسو باندې دا د عربو خلک اکثر غلامان بو اوس ما کار له خلک انداز بدل شوی په خای پیسو باندې اغستو اوس سره مزدوري کوي لیکن عرب چې عجم سره سکینه وتا سو شاید لیدلی چلږي چې څنګه ری وهل کوي څنګه سزاګانې ور کوي دا غي ذهنیت اوس ما په خوانه ذهنیت الا من شاء الله مولا هغه چاته وي چې مالک هغه ذات کی نافع مولا عمر د دین کتابونه چې ګورئ تاسو نافع ذکر وراشي نافع چې د عمر مولا دی نو څه معنا چې د عمر پیدا کون کړي کله عمر کارساز دی مال افسوس پای علما او راضي چې هغه د حدیث نه انکار پرې وجه کوي چې د کې علي ته مولا ویلي نو صحیح ویلي دا استاد ذهن غلط دی چې ته د مولا معنا کارساز کې مولا دغلت کې ماندا هغه زر خرید غلام چې هغه عمر آزاد کړو نافع مولا عمر دا مطلب هغه نافع چې هغه عمر آزاد کړو نافع مولا عمر دا سه اکرمه یو سړی دی مشهور د قرآن مجید مفسر دی د سیدنا عبد الله ابن عباس مولا دی اکرمه مولا ابن عباس
سړی چا ته څه شی وښیي په کار دی چې منبر باندې کم سړی کینی چې هغه سره د دین څه شد بد وي هغه د اصول نه واقف وي زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ منبر باندې کم سړی ناست دي هغه ته د علم څه اندازه نه په دې نه پوهېږي چې دا لفظ مشترک دی که مشترک نه دی دا حدیث صحیح دی که صحیح نه دی ضعیف دی موضوع دی څه مطلب دی محدثین اغسته بسکوټ انکار بکی او دا مرض عوام ته منتقل کړي عوام هم چې دا حدیث اوري اهل سنت ورناغي وي دي که خدا علی فضیلت ته دا نه منم پردا ته علی سټه پر مولا اخکاری سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نه ده آیا سیدنا علی خلیفہ راشد نه ده آیا سیدنا علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی نه ده آیا د هغه کشر لور فاطمه ته نه ده واده آیا د حسن او حسین والد محترم نه ده آیا عشره مبشره کې نه داخل آیا ماشومانو کې هغه څوک نه چې اول ایمان راوړل ته دې خدا مطلب نه دی د روافض سره اختلاف کوي د سیدنا علی د کمالاتو نه انکار کوي دا افراط او تفریط دی دا کم خلک چې د سیدنا علی بی عزتی کول غواړي دي ته نواسب وایي ناسبیه هغه چې هغه د سیدنا عثمان په مینه کې یا د نور صحابه په مینه کې دومره لړ شي چې د سیدنا علی بی عزت باندې خلیخ مونږ ته مسله ده د پاکستان کې دلته داسې خلق پیدا شوی دی نواسبو کې چې هغې د سیدنا علی هیڅ فضیلت نه تسلیموي ټول فضایل نورو صحابه کرامو ته وایي روافض داری چې هغه د نورو صحابه کرامو کفر بیاني او سیدنا علی د الوهیت مرتبه باندې کوي دا دواړه افراط او تفریط دی سیدنا علی کې الله خپل کمالات اصول دي چونکه هغه دا سلور کارونه کړو د کم چې مونږ د سو جمعو راسه تذکره کوو په دې وجه د صحابه کرامو پزله کې او خاص کر د فوج پزله کې دا خلاف د بغاوت او رجحان پیدا شو چې دا خنه نکړي یوه ځان لکه نیز اغسته د سرنا بیا غیر سره جنسي تعلق ساتل دي زمونږه سورلې واپس کړی دي زمونږه خلې واپس کړی دي زمونږ د سره نه لګي د خوار څه ځان تکړه اوس په دې هغه څوک پوهېږي چې هغه د فوج په مزاج پوهېږي فوج کې چې کله داسې قسمه جګړې راشي نو بیا فوج څه چل گئی پاکستان کې څه چل گئی اقتدار ختم شي اقتدار د فوج لاس لړ شي ځکه هغې سره قوت دی هغې سره طاقت دی او د هغې حق هم د دې لحاظ سره چې د یو ملک د سرحدي حفاظت سرحد حفاظت دا څوک کوي جواز دغه دی په دې وجه کم د بغاوت عنصر چې پیدا شوی دی د هغې بغاوت د عنصر د ختمولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول جمع کړل او صحابه کرامو ته ویل چې علي څه کړي دي نو دی غلط نه دي کړي او که ستاسو د علي سره په زړه کې څه اختلاف راغلی نو یاد ساتئ چې من کنت مولاه فعلی مولاه د چا چې زه دوست یم نو علي د هغې دوست درې تناظر دغه سره ده یعنی په خاص حالاتو کې چې ستاسو کوم اختلاف پیدا شوی دی سیدنا علی سره دا ټیک نه دی صحابه کرامو کې بیا چې اختلاف نه ساتل د دې دور اهل سنت د دې حدیث نه انکار کوي ولی ابن تیمیه لیکي چې دا حدیث صحیح نه دی ابن تیمیه دا څه نه لیکلی هغه چې لیکلی هغه ورته وایم همیشه د پاره دا خلک غلطه بی بنیاد خبرې کوي دا کتاب منهاج السنت النبویہ هغه دې حدیث باره کې څه نه ویلي دې پسې یو بل ټوکړه ده اللهم وال مولا وعاد من عدا الله څوک چې علي سره مینه کوي هغه سره مینه وکړي او څوک چې علي سره دشمنی کوي تو سره دشمنی وکړي دا حدیث دا ټوکړه شته دا صحیح ده ابن تیمیہ رحمہ اللہ غلط شعر ہے چې هغه دې ټوکړې ته ضعیف ویلي علماء کرامو دا غیرت لیکل دی خدا خو هغه څوک کولی چې زه بار بار وایم چا سره چې کتابي چا سره چې علمي بغیر د کتاب نه عالم نه جوړېږي بغیر د علم نه څوک عالم نه جوړېږي
زمونږ علمیه دا ده چې مونږ سره نه کتاب او نه علم او دعوې کوړي ده. د مولا دا باندې اخیستل چې سردار دی دا 100% غلط ده، دا هیڅ چا رایه نه ده. مولا به معنی آقا ویل دا د هیڅ چا رایه نشته ما سوا پاکستان کې یو کس نه، دا غلطه کړې ده. مولا به معنی دوست. اوکے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لیکلی چې دا قول آخر کې ضعیف دی، نو که چا سره سلسله صحیح وي د البانی رحمہ اللہ دا غي حدیث ته 3960 غالبا یا 3926 هغه اعلان دی، هغه مناقشه کړی دا د ابن تیمیہ د قول او دیار له سوال له صفحه د ابن تیمیہ رد کې لیکلی دا موه چې خلق نشته ده. ذهنی غلامی خلق د چانه کې اشخاص او پسینه زی دلیل پسې زی دلیل د خبر اشتره چې د علی دوست د الله دوست دی. مونږ د علی دوستان یو، داغه دشمنان نه یو. داغه دشمنان هغه دي چې هغه ته خدای وایي، داغه دشمنان هغه دي چې هغه ته رامدد شوی، ته دوستان نه دي. دا زموږ د جمعې دا وخت ډېر مختصری ورنه ثابتول شم چې قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې دا کم خلق دی را بلی دنیا کې د قیامت پر ورځ به دغه د دې دشمنان او قرآن تصریح لیکل. نن کې سره پیر بابا رحمه الله ته आवाज کوي را مدد شو ورته وي، د قرآن نه دا معلومه ده چې دا دی هغه سره دشمنی کوي. ولې اسه الہ خو نه اسه خدای خو نه چې تا درارسي. اوس یو سړی کې یو مرتبه نشته، یو سړی ما ته وایي چې ته وزیر اعظم د پاکستان، زما عزت ته کې بې عزتي ده، دا بې عزتي ده. یو سړی غریب سړی سروان کارو کې نه خلک ورپورې خاندي، دا نواب زوی وي، دا عزت ته کې بې عزتي ده. په محاوره باندې خلک نه پوهېږي. سیدنا علی ته چې چا یا علی ویل، نو سیدنا علی په ناروان کې هغه څومره سوزولي دي، څومره قتل کړي دي، یو نه دوه په سوونو زرګونه قتل کړي دي. دا هغه دوستان نه دي، ته خو دوست نه وایي. دوست هغه چاته وایي چې هغه د یو انسان قدر د هغه د مرتبه مطابق کوي. سیدنا علی الہ نه دی. و دا کومه خبره چې مونږ کوو چې دلته کې مولا دا به معنی دوست دی، دا قول چا دی؟ زما لاس کې چې کوم کتاب دی ته الاعتقاد وایي، الاعتقاد د امام بیهقی رحمت الله تعالی علیه. په دې کې صفحه 437 کې دا خبره دلته لیکل ده. او د یو بل کتاب ته مناقب الشافعی وایي، د امام شافعی رحمه الله مناقب دا خصائل او دا اوصاف د لیکلي دي. نو پای کې هم دا خبره لیکلې ده چې امام شافعی رحمه الله سوئی د ټول لغه تفصیل لیکل لري کوم چې ما سلور 5 جمعو کې وکړل چې اختلاف باعث سوخ بیا وی والمراد به ولاء الاسلام ومودته. امام شافعی قول الله ہے من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم والم والاه وعاد من عاداه والمراد به ولاء الاسلام ومودته. تو دیرا مراد اسلام دوستی ده. یہ سیدنا علی سره بعد مسلمانانو د اسلام ول دوستی څنګه چې زموږ نور صحابه کرام سره دوستی ده د سره به دوستی خامخایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ولي کوي په دې وجه کوي چې د صحابه کرامو د ځلنا آغا خفغان آغا بغض آغا دشمنی ختم شي کما چې دا غي سلورو کارونو د وجه دا غي پزلونو کې سیدنا علی سره پیدا شوی و. دا غیر پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث فرمائی. بیاوی وعلی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا ولا یعادی بعضهم بعضا. دا مسلمانانو دا پارا دا لازم دی چې هغه صحابه کرام ټول سره دوستیو کی هغه سره دشمنی نه کوي. بیا حدیث نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابو هريره ته ویل اتبغض علیا، آیا استا علی سره نه لګی دا بغض ده نه؟ هغه ورته ویلی چې او رسول الله فرمایل لا تبغضه واحببه وزد له حبه.
دشمنی ور سره مکه هغه چې کم کار کړل دا حقو درست کار کړل ته دا په کار پوه شوی نه دا قول او فعل دواړه ټکو بریدوی ما کان من الناس احد احب الی من علی بعد قول رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خبر وکړه نو ما ته بیا په صحابه کرامو کې بریده په خپل صحابي دی ما ته په صحابو کې د علی نه زیات محبوب بل څوک نه و ځکه چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه روافض دا خبر رالی او بیا پیش کی چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول خلاف کړل څنګه خلاف یې کړل جی هغه امیر کړل نه لکه پیغمبر سوی تاسو هم دغه حدیث ته اللهم والم والاه وعاد مناده روافض داوی چې دې مطلب داري چې زمان رستو خلیفہ به سیدنا علی کوم دې کېشته د حدیث کومګه سلور پیزو افتورا سے استاسو مخ کې سمو شاروا پدې کې دا الفاظ ته پدې کې خدا نشته پدې کې خدا سیدنا علی د خلافت څخه خبره نشته صرف د صحابه چې کوم بغض پیدا شوه دا غي بغض د خاتمه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او چا چې د بغض پیدا شوه سیدنا بریده او هغه محرک په فوج کې د بغض د خرور خپل مرګري بیا پوه کړل دا کم سیز د وای چې اختلاف پیدا شي او غسیز ختم شو نو اوس چاته دا حق نه حاصل چې هغه صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو غني هغه دا اوسم اصحاب دي او دا دوستان دي دا غټه غټه شبهه وي سلور ما ذکر کړي ان شاء الله نور هم د سره متعلق دي اب آینده جمعه وای اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين